أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. صدق الله العظيم. پمخی رکوگانو کی اللہ تعالی عام خطابو کا تمام انسانانو جناتو تا د بندگای او د عبادت اس پدی رکو کی اللہ تعالی خاص خطاب هغه کوي بنی اسرائیل ته. لکه د سورت په شروع کې الله تعالی درې قسمه ډلې ذکر کړي. یو د متقیانو پرهیزګارو ډله وه او یو ډله د خالص کفار وه، بله ډله د منافقین وه. بیا ورپسې عام خطاب الله تعالی بیان کو او بیا ورپسې اثبات د توحید او اثبات د رسالت د نبی علیہ السلام او دغه رنګ اثبات د قیامت هغه ذکر شو او د مشرکینو د اعتراض جواب مو شو چې په دې قرآن شریف باندې هغه دا اعتراض کولو چې دا د الله د طرف نه نازل شوی کتاب نه دی. الله تعالی وتوی ک چرې دا د الله د طرف نه نازل شوی کتاب نه نو تاسو د دې پشان یو وړو کې غونټه کی صورت هغه پیش کړي او بیا ورپسې د آدم علی السلام د پیدایش واقعه بیان شو. آدم علیہ السلام ته الله تعالی د علم په وجه باندې فوقیت نصیب کړو نو هغه مسجود ملائکه وګرځو او شیطان په غرور او په تکبر کې راغی چې دا غي په وجه باندې هغه مردود شو. اوس دې دای کې الله تعالی بنی اسرائیل ته خاص خطاب کوي. په دې لومبای رکو کې اجمالی طور خاص خطابات بنی اسرائیل ته دي او بیا ورپسې په دې بل رکو کې داغه تفصيلات دي او په بنی اسرائیل باندې چې د الله تعالی کوم نعمتونه شوي وو داغه تذکرہ بیانېږي او ورسره د بنی اسرائیل ناکاره خصلتونه اغم بیانېږي. د نعمتونو بیان په دې بنیاد باندې ده چې دغه بنی اسرائیل د منعم حقیقی یعنی د الله تعالی شکرګزار وګرځي او دغه رنګي د کفر او د شرک نه پاک شي او په نبی علیہ السلام باندې ایمان راړي. او شیخ ولید رحمت الله علیه فرمایي چې د شرارتونو د خباثتونو ذکر په دې بنیاد باندې کوي چې پته ولګي چې دا يهود دا قابل د تقلید نه دي، یعنی د دې اتباع هغه نه د پکار ځکه چې يهود دا چې کومنو د دین اسلام دشمنان دي. پیغمبر علیہ السلام چې کله مدینه منوره ته هجرت وکړ انو په مدینه منوره کې زیات تر يهود دا آبادو، نصارا دا زیات تر په شام کې آبادو او يهود چې کوم دا په مدینه منوره کې آبادو او دای مدینه منوره ته د دې وجنه مخکې نه راغلیو چې دای ته پته و نبی آخر الزمان چې کله دنیا ته راشي نو دا غي د هجرت ځای دا به یثربی د مدینه منوره مخکینه زوړ نوم دی. دای خو په دې تم باندې چې نبی علیہ السلام با بنی اسرائیل کې راځي
او نبی علیہ السلام الله تعالی د اسماعیل علیہ السلام په اولاد کې راولېږه بنو اسماعیلو کې نو دای د حسد په بنیاد باندې د نبی علیہ السلام نه هم انکار وکړو د هغې د نبوت نه هم انکار وکړو او د قرآن نه هم انکار وکړو او د دین اسلام نه هم انکار وکړو نو په دې آیاتونو کې الله تعالی د دې نعمتونه ذکر کوي د دې د اصلاح لپاره چې د منعم حقيقي شکرګزار وګرځي او بیا کوم وعده چې الله تعالی د دې نه په تورات کې اغسته و چې نبی علیہ السلام کله دنیا ته تشریف راوړي نو په هغه وخت کې چې تاسو څومره موجود یې نو ټول به په ایمان راړئ کچری ایمان هم پې راړو نو الله تعالی به تاسو ته دوګنه اجر درکړي اولئک یؤتون اجرهم مرتين یو اجر او ثواب بس تاسو په دې باندې وي چې تاسو په موسی علیہ السلام ایمان راوړی دی او بل اجر ثواب به په دې باندې وي چې تاسو په نبی علیہ السلام باندې ایمان راوړو نو دغه وادي تذکرہ الله تعالی په دې آیاتونو کې بیانوي چونکه مشرکین مکه دا امیانو امپړو او مدینه منوره کې يهود دا اهل کتابو دا پړه لیکه خلکو او دا نور چې کوم د اوس او د حضرت قبیله پاتې کېده په مدینه منوره کې دام عام خلکو نو الله تعالی دې دا کې يهود مخاطب کوي چې تاسو په نبی علیہ السلام باندې ایمان راړئ او اول کفر کون کی تاسو مگر ځای په اسلام باندې په نبی علیہ السلام باندې ځکه تاسو اهلی کتاب یې تاسو ته د خلکو نظر دی تاسو پوهه تاسو سره آسمانی کتاب موجود دی تورات انجیل کچره تاسو په نبی علیہ السلام باندې کفر او انکار هم د غي د نبوت نه وکړو نو خلق به تاسو ته ګوري تاسو په نقش قدم باندې برواني هغه به کفر اختیار کی دا غي د کفر وبال دا په تاسو باندې وي او کچره ایمان مراړو نو ډبل اجر به ته ملاوي شي د الله د طرف نه تاسو ته مغفرت ملاوي شي نو دغه خاص خطابات سره د ځای کې د يهودو هغه تذکرہ الله تعالی هغه بیانوي او ورسره د يهودو خباستونه او شرارتونه بیانوي چې د دین اسلام سره د دې کوم حسد د پیغمبر علی السلام سره د دې کوم حسد تر دې پوري چې د نبی علیہ السلام د قتل چې سوره منسوبه به تړل کېدین هغه کې بشاته د يهودو او د منافقین لاس پاو نو هغه په دې بنیاد باندې بیانای چې دا يهود ګره دا قابل د تقلید ندي د اتباع نه کوي دنیا او آخرت به متباشي نو فرمایي یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیلو دا اسرائیل دا د یعقوب علیہ السلام لقب دی یو نوم خپل نوم یعقوب بن اسحاق بن ابراهیم بن آزر او دا اسرائیل دا لقب اسراء او ایل دا دو نمونه دي دته مرکب منصرف وای اسراء په معنا د عبد سر راضی او ایل به معنا الله یعنی عبد الله د الله بنده د دې معنی د الله بنده اوس دې دای کی دا د عبرانی ژبه لفظ دی ځکه تورات په عبرانی ژبه کې نازل شوی دی نو الله تعالی دې د یعقوب علی السلام خطاب په لقب سره کوي یا بنی یعقوب وتنوي بنی اسرائیل ته دانو چې او د یعقوب علی السلام اولاد بلکې اے بنی اسرائیل یعنی د یعقوب علی السلام لقب سره ول راغواړي ځکه چې د دې معنی د عبد الله دې کې دې طرف ته د اشاره کوي چې تاسو پلار نیکو اغم د الله بندو او دغه رنګي د الله تابعدار او تاسو د خپل آبا او اجداد په نقش قدم باندې روان شئ نو اسرائیل په معنی د عبد الله سره د په معنی د الله بنده او د یعقوب علی السلام لقب د ابراهیم علی السلام دو زامنو یو زیه اسماعیل علیہ السلام او یو زیه چې کومنو اسحاق علیہ السلام ځکه ابراهیم علیہ السلام داسې مسلم شخصیتو چې يهودو بمنو نصاراو بمنو مونږم په ملت ابراهیمی باندې نو داسې یو مسلم شخصیتو چې هغه کې د چا اختلاف نو او دا غي دو زامنو یو اسماعیل علیہ السلام یو اسحاق علیہ السلام
او بیا د اسحاق علیه السلام زوی یعقوب علیه السلام. نو د بنی اسرائیل دا سلسله د یعقوب علیه السلام نه خوره شوې وه. د یعقوب علیه السلام 12 زامنو، یو یوسف علیه السلام او دغسې 11 ورونه نورو. او الله تعالی دوی ته دومره برکت ورکړی په مال کې، په اولاد کې، حکومتونه ورکړي او د نبوت سلسله پکې روانه وه. تقریبا صد پاسه 4,000 انبیاء کرام په دی کې راغلي دي او 12 زامن او د دې 12 زامن نه الله تعالی 12 قبیلې جوړې کړې وي. چې کله موسی علیه السلام سره دی هجرت کولو د فرعونیانو د وطن نه د مصر نه، نو دی تقریبا په هغه وخت کې صد پاسه 6 لکه وو. صد پاسه 6 لکه دا صرف بنی اسرائیل. په دې کې فرعون څومره قتل کړي، څومره ماشومان یې ول وجلي، د هغې باوجود دی 6 لکو ته افراد د دی رسېدلی وو. د ابراهیم علیه السلام لومبی بیبي وه بیبي ساره. د بیبي ساره اولاد نو، او چې کله هجرت کولو خپل آبایی وطن هغه پرېښوده مصر، ځکه چې هلته کې دا شهزاده و، د پلار آزر هغه چې د نو د داخلي امور وزیر یا وزیر خزانه و. نو دته یو پیره چې کوم دنو پلار ثبوتان ورکړل وړوکې او نوجوانو، وی ورشه دا بوتان خرڅ کا. نو د هغه څه د مرای نه وتړل، واړه واړه بوتانو سې د خپو نه وتړل او په لارو کوڅو نالو کې راښکل او خلکو ته وی چې دا هغه چې تاسو ورته خدایان وایئ هغه خو د ځان نه ضرر د پکولی شي، نه ځان ته فایده ورکولی شي، دا څنګه خدایان دي. اوس هلته کې چې د نو خلکو اطلاع وړه تاڼې ته چې دقسې یو نوجوان دی او هغه خو زموږ د دې خدایانو دومره بېعزتي وکړه او دا څوک ته چې پته ولګېد هغه د آزر زوی و. آزر دا خو د نمرود مشیر و چې هغه هم نشو کولی د کیس لړ د تاڼې نه آی کورټ ته، د آی کورټ نه لړ سپریم کورټ ته. اوس سپریم کورټ کې په دې باندې فیصله وشوه چې آزر ته ووایي نمرود چې یا خو دا زوی ته پوهه که دی د خپل واپس خپل دین ته راواړو، او که نه پوهېږي دی به مونږ ختم کړو، اور کې به یې وسوځو. نو اور یې بل که په اور کې الله تعالی هغه ته نجات ورکو، سہولت ورته ورکو. او د هغې نه وروستو بیا ابراهیم علیه السلام هجرت کوي، سفر کوي خپل آبایی وطن ته خیرآباد وایي د الله د دین دپاره. چې په لاره باندې ځي یو ظالم بادشاه و، هغه به چې چا سره چې زنانه وي نو هغه به یې قبضه کولی، بدکارای اراده به یې کوله. چې کله د بیبي ساره دی هغه سپایانو ونیوله، ابراهیم علیه السلام دی یې بوتلل باچا خواته. نو چې هغه باچا به کله هغې ته نږدې کېنه به شل شه په لاسو خپو باندې، ځکه هغه خو نیکه بیبي وه، د پیغمبر بیبي وه. او په دغه وخت کې چې کله دی هجرت کولو نو ابراهیم علیه السلام باندې ایمان صرف خپل بیبي او لوط علیه السلام لا نوجوانو پیغمبري ورته نه ومیلاو. د ابراهیم علیه السلام چې کوم دنو روارو سو بعضې روایت کړه چې خوری و هغه په ایمان راوړه، دی ورسره و صرف. نو هغه باچا چې کوم دنو هغه سپایان ته وي چې دا تاسو ماله فرشته راوستی، که څوک دا بوځی وي. او چې کله هغه ورکولو نو د باچا یو لور وه، هغه هم دقسې ډېره پاک دامنه وه، بیبي هاجره. وی دا ورته ورکوي، وی بس دا به د دې خدمت کوي، داسې وي دلته کې وي د دې جدا دین دی، زمونږ جدا دین دی. هغې وله ورکړه. بیبي ساره دا سوچ وکړه چې زما خو اولاد نشته، زه شنډه یم. ابراهیم علیه السلام نکاح به دې سره وکړم کیدای شي الله تعالی بچي ورکړي. نو چې نکاح ورسره وکړو الله تعالی هغې نه بچی پیدا کړ، اسماعیل علیه السلام. بیا ورپسې څه وخت بعد بیبي ساره ته هم الله تعالی چې بچی ورکړه، د هغه نوم اسحاق علیه السلام. د الله د طرف نه چې کوم دنو زیر راځي، فرشتې راځي ابراهیم علیه السلام ته زیر ورکوي چې دغسې تا ته به الله تعالی بچی درکوي. بیبي د پردې شاته چې کله واورېد هغې داسې د مخ له ګوته راوبغوله. دا د تعجب په طور باندې اکثر زنانه کوي چې اکثر د سینې له ډب ورکړي چې وایي روکه شوم، دا خلک به څه وایي. نو هغې چې کوم دنو د مخ له داسې ګوته فسوکت وجهها، او دا یې ووایي چې زما عمر د 90 سال نه د هغې عمر زیات و. ابراهیم علیه السلام عمر 101 102 سالو. په دې عمر کې به موږ ته بچی څنګه میلاویږي؟ فرشتو ورته وایي چې همدقسې چې څنګه الله ویلي همدقسې به کېږي. الله تعالی بچی ورکړه، د هغه نوم اسحاق. او دا نومونه هم ورته د بره نه چې کوم نن د دې وحي شوي وه چې د نوم به اسحاق وي.
بیا اسحاق علیہ السلام ته الله تعالی بچی ورک دا غنمو یعقوب او یعقوب علیہ السلام ته الله تعالی 12 زامن ورکړو هغه 12 زامن نه الله تعالی د دې چې یو لویه سلسله خوره شو هم د حکومت هم د نبوت یعنی افراد پکې ډیرو مالی وجاهت شان شوکت هم ډیرو او عہده حکومتونه ورسره مو د نبوت سلسله پکې چلیدا یعنی دومره انعامات او احسانات د الله تعالی د طرف نه پدای باندې وو او په تورات کې الله تعالی د دین دا وعده غستې شی وا چې کله اخیری پیغمبر دنیا ته راشي نو تاسو ټول به په ګوره ایمان اول تاسو راړی چې تاسو په ایمان راړی خلک به تاسو ته ګوري او دای په دی وعده باندې اقرار هم کړو چې او مونږ به او دای به چې کله دا تورات خلکو ته بیانو د يهود علماو نو غیب باقاعده دعوت وی چې دا غسه د نبی اخر الزمان ظهور بکیږي په دې علاقې بکیږي او ایمان به پیراړی خو چې کله پیغمبر علی السلام بنو اسماعیلو کې راغې نو بس د ضد او د حسد په بنیاد باندې چې کومنه ایمان رانړو او د دین مخ کې الله تعالی د آدم علی السلام واقعا بیان کړه او وته اوخل عبرت په تور باندې چې شیطان د ضد او د حسد په بنیاد باندې هلاک شو او بنی اسرائیل تاسو هم ګر د ضد او د حسد په بنیاد باندې ځان هلاک کړي د دې وجه د هلاکت نه تاسو ځان اوساتئ نو دغه خطابات الله تعالی په دې آیاتونو کې دایته بیانای او داغی نعمتونو تذکرہ هغه بیانای نو فرمایي یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل اذکروا یاد کئ تاسو نعمتي هغه نعمت زما التي هغه نعمت انعمت علیکم چې ما انعام کړی د پتا سو باندې واوفوا بعهدی او پورا کئ وعده زما اوف بعهدکم پورواله به وکم په وعده تاسو سره څه مطلب الله تعالی وی تاسو زما وعده پورا کئ زبست تاسو وعده پورا کم الله تعالی د دین دا وعده غسته و چې نبی علیہ السلام دنیا ته تشریف راوړي انو ایمان به پیراړی که تاسو په نبی علیہ السلام باندې ایمان راړو نو زما وعده تاسو سره دا چې تاسو ته بزه چې کوم مغفرت وکم او جنت بل درکم نو اوفو بعهدی یعنی بعهدکم ایایا وهو الايمان بمحمد صلی الله علیه و آله وسلم اغه زما وعده اغه دا چې تاسو په نبی علیہ السلام باندې ایمان راړی اوف بعهدکم یعنی بعهدی ایاکم وهو اعطاء المال والحکومت الله تعالی وسره دا وعده کړی چې تاسو ته بزد دنیا کې مال حکومت در کوم حکومت سلسله به در قیامت پورې تاسو چلیږي او مال بم دل در کوم او ور سره به تاسو بخنم زکوم او جنت بم در کوم خدای خپل وعده پوره نکړه واوفوا بعهدی پورواله کوي تاسو د وعده زما اوف بعهدکم پورا بکم ز وعده تاسو و ایا یفرحبون او خاص زمانه او یریږي زمانه يرو کوي تاسو د خپل باچاهانو نه د خپل خلکو نه مې یریږي چې پتا سو باندې به هدیه تحفه تنخواګانې بنکی الله وی زمانه او یریږي و امنو او ایمان راړی تاسو بما په هغه قران باندې انزلتو چې ما نازل کړی دی مصدقا لما مصدقا چې د تصدیق کوونکې دی لما د هغه کتاب معکم چې تاسو سره دی یعنی تاسو ایمان راړی په هغه قران چې هغه تاسو د تورات هم تصدیق کوي چې دا آسماني کتاب دی ولا تکونوا اول کافر به او تاسو مکیږئ اول کفر کوونکې په د باندې یعنی په نبی اسلام باندې یا په قرآن باندې اول کفر کون کی تاسو مکی گئی اوس د دین یو مسله دا راوته چې کله یو سړی لکه دې ده کې الله تعالی يهود توي کچره تاسو په نبی اسلام باندې ایمان را نړو او تاسو ته د خلکو کتل او تاسو د وجه چې څومره خلکو کفر اختیار کړه غي د کفر وبال په تاسو باندې مطلب د آیات دا ده یو بل مسله ته راوځي ک یو سړی د نیک کار بنیاد کې خود او داغه په نیک کار باندې څومره خلکو عملو کو نو داغه ثواب دغه ټولو ثواب به د ترازی داغه په ثواب کې به هم کمی ناراضي او د ټولو ثواب به هغه به د ترازی لکه څنګه چې سړی د یو ګناه بنیاد کیږي
په هغه ګناه کې چې څوره خلک مبتلا کېږي د هغه ټولو خلکو هغه ګناه دا به د یو سړي ته میلاویږي، هغوی ته به په خپل ځای ګناه میلاویږي د ګناه هغه نقصان، او د هغه ټولو خلکو د ګناه نقصان د یو کس ته به میلاویږي. ولا تشترو بآیاتی او تاسو ماخلی په آیاتونو زما باندې ثمنا قلیلا هغه قیمت لږ. دی به چې کوم دنو چا به ورته پیسې ورکړي د بادشاهانو وزیرانو وی چې بس تاسو د خلکو ته ووایي چې کله دی د تورات کې د نبی علیه السلام د صفاتو تپوس کوي نو تاسو چې کوم دنو د هغې خپل یعنی غلطه ترجمه کوئ، تاسو ته دا مو وایي چې او د نبی علیه السلام صفات په تورات کې موجود دي، بلکې په دې کې تحریف او رد و بدل وکوي، معنوي رد و بدل پکې هم وکوي او لفظي رد و بدل پکې هم وکوي، او په هغې باندې به دی له ډېرې پیسې ورکوي چې چېرته به لوی عالم د یهودو لوی مفتي به و چې دی به لړل فتوا به یې وړه نو هغه به ورته چېرې په تورات کې خو دا مسله داسې نشته، دا نبی علیه السلام چې تشریف راوړه د هغه پیغمبر نه دی، هغه بل د هغه دا صفات دي، دا صفات به ورله بدل کړل او په هغه معنی کې به تحریف وکړو رد و بدل پې وکړو او په هغې باندې به پیسې اخیستې. الله تعالی وایي تاسو دا کار مه کوئ. ولا تشترو او ما اخلی تاسو بآیاتی په آیاتونو زما باندې ثمنا قلیلا هغه پیسې لګې و ایای فتقون او خاص زمانه ویریږئ. اوس دې ځای کې د فقهاو یو مسله ده په دې ځای کې چې آیا په طاعت باندې اجرت اغستل څنګه دي، په امامت باندې، په اذان باندې، په درس و تدریس باندې، یعنی په د دین په کار باندې آیا تنخواه اجرت اغستل جایز دي که نه دي؟ نو امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه وایي چې او بالکل جایز دي، او امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وایي چې ناجایز دي. بیا وروستو متأخرین او احناف په دې باندې فتوا ورکړه چې او جایز دي. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په دې باندې د عدم جواز فتوا ورکړې وه چونکې د صحابه او د تابعینو په دور کې د بیت المال سیستم روانو او دغسې د مؤذن د امام یا چې دنو لکه دغسې درس و تدریس به چې چا کولو هغوی ته به باقاعده د حکومت د بیت المال نه تنخواه وظیفه میلاوېده چې کله د بیت المال هغه سیستم کې فطور راغی هغه ختم شو نو هغه هم په دې باندې فتوا ورکړه که چېرې په دې څیزونو باندې حجرت اغستل ناروا شي نو بیا به تعطل د دین راشي، دا دین به ختم شي. نو د دې د وجې نه د ائمه او اربعو په دې باندې فتوا ده چې د دین په خدمت باندې پیسې اغستل جایز دي. اوس که یو سړی ناخلي ضرورت ورته نشته هغه خو اولا خبره ده، خو که یو سړی تنخواه اخلي د دین په کار باندې نو بالکل د ده دا تنخواه جایز ځکه دا د حبس الوقت ته دا وخت بند کړی دی، د نور کار نشي کولی، سهار نه در غرمې پورې بالفرض یو سړی درس و تدریس کوي، د مدرسې درس کوي او هغه نور کار نشي کولی دی سره، او که چېرې نور کار دپاره وځي نو بیا تعطل د دین راځي. نو د دې وجې فقهاو په دې باندې اجماعي فتوا ورکړې ده، په دې باندې د امت اجماع ده چې په درس و تدریس باندې باقاعده تنخواه اغستل جایز دي. او څوک چې وایي دا جایز نه دي حرام دي هغوی چونکې په دې مسله باندې پوه نه دي او نه ځان تحقیق ته رسولی دی، نه ځان پوه کوي او نه ځان پوه کړی دی. د دې وجې په دې علاقه باندې هم بعضې خلک شته چې هغوی وایي دا حرام دي ناروا دي. اوس که هغوی کښېنې او په دې دلایلو باندې پوه کیدای شي هغوی پوه شي، خو د ضد او د بنیاد په بنیاد باندې کیدای شي بعضې خلک وایي چې ناجایز دي، خو نه ناجایز نه دي، جایز دي. او د هغې دپاره د فقهاو په دې باندې اقوال دلایل موجود دي او د امت اجماع ده په دې باندې. نو بچ په یو څیز باندې اجماع رااله نو بیا د هغې دپاره د عدم جواز صورت لټول یا فتوا ورکول دا د ځان نقصان دی. بیا ورته وکړئ یا بني اسرائیل، اے بني اسرائیلو، اے اولاد د یعقوب علیہ السلام. د دې معنی به داسې کوي یا بني اسرائیل، اے اولاد د یعقوب علیہ السلام، اذکروا نعمتی التي یاد کئ نعمتونه زما آغا انعمت علیکم چې ما انعام کړی دی په تاسو باندې، و اوفوا بعهدي او پوره کوي واده زما، اوف بعهدکم پوروالی به وکړم په واده ستاسو باندې، و ایای فرهبون او خاص زمانه ویریږئ، و آمنو او ایمان راړئ تاسو بما په هغه قرآن باندې انزلتو چې ما نازل کړی دی، مصدقا لما معکم چې تصدیق کوونکی دی د هغه کتاب چې تاسو سره دی، ولا تکونوا اول کافر به او مکیږئ تاسو اول کفر کوونکی په دې کتاب باندې یا په نبی علیہ السلام باندې، ولا تشترو او تاسو ماخلی بآیاتی په آیاتونو زما باندې ثمنا قلیلا هغه قیمت لږ، و ایای فتقون او خاص زمانه ویریږئ.